کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د خپل وس مطابق په دغه رمضان المبارک کې د دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره په مختلفو مدونو کې تعاون کوي. روجې لاړې مسافره شوې بیا یا نصیب چې بله روجه هم قسمت کې وي او که نه، خو انسان هغه دی چې په دې کې خدمتونه وکړل، عبادتونه یې وکړل، تلاوتونه یې وکړل، دغه ګټه وکړله. ډېرو خلکو پکې تاشونه وکړل، کنځلې پکې وکړې، تاویلې ماویلې وکړل، غیبت یې وکړل، ځان یې تباه که، وخت یې ضایع که، ټک 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 یې داسې د دې روژې دا وخت داسې تېرېږي. یو منټ یې قیمتي دی، یو منټ. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د زرګو زنانو سره کومک او مرستې کړي دي. داسې خلک چېرته خور او مور نه لري او دا ویډیو ولې کېږي، خو چې لږې ډېرې خبرې ورسره وکړو، یاره د یو جینۍ نمبر خو راکړه نه یار چې ګپ ورسره لګو، خیران به شي چې سوچ یې د کوم ځای نه راووته. موږ خو به دا پښتون هم دی مسلمان هم دی، یکدم به سوچ بدل کړي، تعلق به جوړ کړي. دا قسمه خلکه کامنټس هم کوي، تعلیم یافته جاهل او دا قسمه خلکه دي. ګرانو کتونکو، دا مور او لور دا ځای د تغبۍ دی، د تغبۍ، او دا په یو ګاڼۍ کې به دوی شپه کوله او په هغه ګاڼۍ نه مخې ته چې کوم دی نو دوی ځان ته داسې یو ځای جوړ کړو، یو سپی یې اوس هم هغه سپی دوی کره شته، هغه سپي به د دوی څارنه کوله. دوی څو کاله وړاندې ما د هغه ځای نه روچت کړل او دلته مې ورله کوارټر ورکړ، تر نن ورځې پورې ژوند کوي. د دوی تاڼه تحصیل، د دوی نور هېڅوک نشته، تپوس پوښتنه د علب خان شیرپو کوي. نن دا کلونه شو زه د دوی چې ما کوارټر ورکړی، زه دغه ځای ته نه یم تللی، کلونه شو، کلونه ښه، خو راځي خوراک هم ورته میلاویږي، تحفظ هم ورته میلاویږي، او چې څوک ورته په بقو سترګو ګوري نو هغه سترګې م وله مونږه ټیټو. دا د علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی. خو زه صرف په خپلو پراجیکټو ګرځم نو زما نور کار ته ضرورت نشته دی. به دا څه چې مې کړي دي دا ډېر دي، دونه څه الله پاک رانه کار اخیستی. بیا تاسو ته وایم چې دا مور او لور د تغبۍ سره تعلق ساتي. دوی به یو ګاڼۍ کې اوسېدل، ګاڼۍ چې به سار روانه شوه نو دوی به د هغه ګاڼۍ نه رووتل، نو بیا به بار دواړو ته کېدل او هغه ځای کې به بیا ورځ تېروله. د شپې چې به 10 بجې ګاڼۍ بنده شوله نو دوی به بیا هغه ګاڼۍ ته ننوتل. مور یم دغه شان قصه ده خو نه ده؟ ولې نه ده، دغه شانته وه که نه چې ګاڼۍ به ګرځېده، موږ به په کنډر کې ناستو، چې ګاڼۍ به بنده شوله موږ به بیا دغه شان لاړو. د شپې په 11 بجې به موږ هغه ځای له تلو او سهار په 3 بجې به موږ دغه ځای له بیا د کټونه راغوڅي بېرته به کنډر له راتلو. دغه شان خبره ټیک ده. بس تا رسه امداد وکړو، کوارټر دې راله راکړو، هغه پکې نوسي. هغه ځای نه بیا ما روچت کړی ګاډي کې، دلته کې واچولې، څنګه چې مې وې تاڼه تحصیل ستاسو نور څوک نشته. بلکل هر څه راله ته کوي، نه هر څه پورې راله تاسو کوئ. شکر الحمدلله، هر څه پورې راله تاسو کوئ. صحیح. او ګرانو کتونکو، لکه پښتانه هغه وي که نه چې هغه احسان مني، احسان فراموشه نه. موږ ډېرو خلکو سره ښه وکړل، ښېګړې مو کړلې، بهرحال هغوی چې کوم دی نه بس هغه ټیم سره بدل شي. یعنې د دوی د وړاندې ما خلکو له کوارټرې ورکړې وې او هغوی م رالل بیا ویډیو کړله. یعنې دوی له ما کوارټر ورکړې، ما ورته اوسئ پکې، زه ذمهوار یم. اوس هغوی له ما ورکړه چې یو 2 میاشتو له پکې اوسېږه که نه، هغوی پکې 2-3 کاله کري، خو ما چا نه راغستی که نه، هېچا هم د ده کرۍ نه راغستی. اوس پکې او بیا موږ پسې خبر یم، بیا چې بس وروسته د پسې ویډیو وکړه دا داسې دی. لکه دا عجیبه، خو دا هم ښه ده چې دغه ځای کې دا مور او لور شته چې دوی د درس ته پته لګي. څه به وایې په دې موقع باندې؟ ما چې کومې خبرې وکړې په دې هکله څه وایې؟ په دې وضع صحیح دی، نو صحیح دی، دغه شان سیستم دی. نو تاسو په ګاڼۍ کې به شپې کولې مور او لور؟ جی. دغه سپي به تاسو ساتلې؟ د هغه ځای نه ما روچت کړې، دلته کې مې درله کور درکړه، تپوس پوښتنه م کو، خوراک در رسو، مطمئن یې، خوشحاله یې؟ خلک وایي علب خان شیرپو چا سره څه ښېګړې وکړې؟ کړي ډېر هر څه یې وکړه خلکو سره. دغلته چې موږ خلک کورونو کې واچول، څونه کلونه پکې ژوند، 3 کاله 4 کاله پکې تېر کړو. بیا وروسته نه مردار خلک دي، بیا وروسته کې خبرې نه پسې خبرې وي، دا وي ماله به راکې، قبضه پې بیا کوي. نو دا خو هر چا غریبانانو په نصیب دي.
نه دغه ځای کې خو تاسو ته پته را کنه چې داسې خلک راځي چې ما پکې خلکو له ودونه وکړل لکه کورونه ما دغې خلکو له اغوستي چې په دوبۍ کې دي په سعودي کې دي هغوی چې دغه ځای نه راشي نو بیا واده کوي نو دا کور دغه جینۍ په نوم وي داسې دی ستاسو ګاونډ کې مې دوه ودونه کړي که نه دي مهاجر له مې هم کړی دا هم شکر دی چې زه دا خلک دغه ځای کې شته دي زه هغې خلکو ته هم دا وایم زه الله باندې پرېږدم زه چا له دغه جوابونه نه ورکوم ولې چې الله نه پټېږي د انسان نه بیا څه پټه کړي او نن سبا چې موږ د کومې ډلې سره یو نو هغه ډله خو چې کومه د هغه عاشقان دي و هغې کې به چې کوم دی نه خوا دې خوا د سره به نه ځې لار ده انسان دی انسان د غلطوم پتله ده او د ګناهونو هم چې کوم دی موږ ډېر زیات ګناهګار یو ډېر زیات ګناهګار یو الله پاک ته معافي وکړي خو دا درته طالب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن جلکې ښیم چې ښه دا دونه څه شوي دي سودام کورم ارسم دا په ډېر څه قبول کې تا ځان سره دا وړي دي او دا چې کوم دی نو دا وګوره د اوچچې مې درته نور جون ښه روان دی دلته ډېر ښه روان دی څه به وایي خلکو ته به څه وایي خلک ډېرې عجیبه عجیبه خبرې کوي چې خلک خبرې کوي نو هغوی په خپل لونه څښی دی نو بل به هم څښی لري او شکر الحمدلله ټیم په ټیم دی را لار سره کړي م دا څه دې وس کېږي هغه راسه کوي لکه ستا دې وخت کې څوک هم نشته او خو زه دې ځای کې سپورټر نه وم نو دا خلک خو دا لکه د سپو سړی بیا خوري که نه بلکل د سپو خوري درځي مو څوک د تورونه وایي او څوک د رنګ دغه کوي وایي چې داسې حال کوي خو چې ستا پې غږ نو بس بیا څوک غږ نشي کولی څو قسمه رامنې ډزې وشول څو قسمه رامنې د دوی ګوره هغه کوم کور کې مې چې چولي دی هغه ورم وله خلکو ویشته لکه بلیک میل کولو دپاره چې یاره زموږ مطالبې ومنې بیا پولیس ورلیږو د شپې دا داسې خبرې دي چې زه په درته هغه ظاهر یې کومه حیران به شي چې داسې خلکو له موږ څومره پورې منډې وهلې دي الحمدلله زموږ مدرسه چې ده هلته هم کوارټرو کې خلک ژوند کوي طالب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دی ښه ډېر زیات کار یې کړی دی کوي او په هوا کې بله ډیوه وړي خلک لګیا دي چې په کومه طریقه باندې بدنام کو ښه دې له خلک ورغلي ده د دوی د خولې نه چې ویډیوګان وله راغلي چې طالب خان شیرپو پسې لږې خبرې وکړه خو ما ورته وویل چې احسان فراموشه او احسان منونکي خلک چې کوم دی نه هغه شته نو څه جواب به مله ورکړي څه جواب مله ورکړي چې راشه ما له ویډیو وکړه داسې وکړه خبره وکړه داسې که هم خو ستا احسان مو تا موږ سره ښه کړو که چېرې تا ښه نه وکړې نو موږ هم داسې کړو خو ته موږ سره ښه کړې نو موږ کله ستا په ښو کې بد وکړو څنګه وکړو د پټي نه مې روچت کړی په کور باندې او دې نه پس هم یو ښځه راځي او خبرې کوي نو لږه بس بد کوي که نه ګرانو کتونکو دا دې دپاره زه دا خبرې کومه چې زموږ دې وخت کې ډېر سوشل ورکران ملګري لګیا دي ډېر خلک یې په کورونو کړل ډېر خلکو له عزتونه ورکړل ډېر خلکو له پنۍ ورکړله بیا هغه خلک راشي هغه کور خرڅ کړي او بیا بل ویډیو والا ته کینی بیا بل ویډیو والا ته کینی نو زموږ صرف دغه خبره چې اوسه پکې تر مرګه خو خرڅولی نه شي زموږ دې وخت کې په صدریاب کې په مختلف ځایونو کې چې کوم دی نو خلکو ته کورونه میلاو شوي دي شپېتو نه زیات کورونه په دې 400 کې الف خان شیرپو وسیله جوړ شوي دي دا ستاسو مرستې راسره وي انشاءالله مخ په وړاندې به ځو الحمدلله زموږ د ټیلپي چې کوم دی دې وخت کې کوم پراجیکټ دی 1500 کورونه جوړو د 2 کمرو هغې کې به هسپتال سکول هر یو شي په 400 کې جوړیږي زموږ په نګرانۍ کې به انشاءالله دغه مې یو ډېر غټ پراجیکټ دی دا مخ په وړاندې ځي مننه خوشحاله اوسئ داسې قسمه خلکو مدد وکړئ تعاون وکړئ رابطه ورسره وکړئ ایخ په نیغه